बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ستاسو دینی مسائل او دغه حل سره 15مه برخه کې حاضر خدمت یو. سرسایي متعلق یو تپوس ملګری کړی دی، د هغې من انشاءالله مفتي صاحب نه تفصیلي جواب غواړو. مفتي صاحب دا زموږ یو ورور دی رئیس خان د ریاض ښار د سعودي عرب نه، هغه تپوس د سرسایي متعلق کوي چې یو سړی بار ملک کې دی، یعنې سعودي کې دی، دوبۍ کې دی، دی به دا سرسایه د فطرانه په ریال کې ورکوي، په درهم کې ورکوي، او که نه د پاکستاني روپۍ کې ورکوي. چونکې دی خو بار دی، دی د خپل ځان د خپل بچو اهل و عیال سرسایه ورکول غواړي. نو درځ چونکې تپوس داسې دی چې لکه زه سعودي کې یم، نو آیا زه ریال کې ورکم او که زه دا پیسې پاکستان ته راولېږم پاکستاني روپو کې ورکم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصل جی په سرسایه کې هغه جنس دی او جنس هغه حدیث مبارکه کې بیا څلور اجناس دي: غنم، اوربشي، کجوري او اوس کې کشمش. بیا غنم تقریبا پاو کم 2 کیلو چې کم نصف ساغ دی، او دغه شان کجوري هغه یو ساغ تقریبا 3.5 کیلو، او دغه شان اوربشي هم 3.5 کیلو، او دغه شان اوس کې کشمش هغه هم 3.5 کیلو. ګوره که چېرته کې دا ملګری جنس ورکوي نو هغه که دی سعودي کې ورکوي که دوبۍ کې ورکوي نو بس دې کې خو څه فرق بیا نشته، او دې کې څه مشکله هم بیا نه ده. غنم دې ورکوي که هلته ورکوي او که دلته ورکوي، یا دا نور اجناس دي که کجوري ورکوي که اوربشي ورکوي او که اوس کې ورکوي، نو بیا خو څه د دې په میانځ کې څه فرق نه راځي. هسې هم د امام ابو حنیفه رحمه الله نه علاوه نور ائمه چې دي هغه د قیمت قایل هم نه دي، بلکې امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه به دا قیمت دا ډېر بد ګڼو. نو که چېرته کې اجناس ورکړی شي، سعودي والا خپل هم دغه شان ای غنم ورکوي، ها که غنم نه ورکوي او قیمت ورکوي، اوس دلته دا مسله جوړوي. بیا که چېرته قیمت ورکوي نو د قیمت کې بیا مسله ده، ځکه چې څوک دا سرسایه ورکوي نو یو داغه خپل ځان دی، بل داغه بچی دی. بچی بیا په 2 قسمه دي، یو نابالغه او بل بالغ. نو چې کوم داغه بالغ بچی دي او داغه کور واله دي، نو کاغه دی ورکوي نو هغه به د پاکستان په حساب سره ورکوي قیمت، او که چېرته کې قیمت د داغی خو به قیمت بس ورکي، خبره ختمه شوه. شته پې نه که ده ورکړي نو بس خیر دی وردي که پاکستان په حساب سره به ورکوي. البته د خپل ځان چې کم ځای کې دی او د خپل نابالغ اولاد د هغوی سرسایه کم اصح کول دی او په کم کول باندې عمل واجب دی، نو سړی چې کم ملک کې دی نو دی به د هغه ځای په حساب سره سرسایه ورکوي. که دی سعودي کې دی نو د سعودي د ریال په حساب به ورکوي، که دوبۍ کې دی د دوبۍ د درهم په حساب به ورکوي، که دی امریکا کې دی د ډالر په حساب سره به ورکوي. ها بیا یې که هلته ورکوي که ورته ګیر چاپېره سوښکاري مستحق غریبانان نو هلته دې ورکي، او که نه پاکستان ته رالیږي خپل ملک ته چې یاره هلته کې غریبانان ډېر دي، دلته ورته ګیر چاپېره غریبانان ښکاري نو دلته دې بیا ځان له څوک وکیل څوک ذموار کي او بس هغه له دې ورکي او بس دلته پاکستان ته دې راولېږي. او که جنس یې ورکو نو بس جن کې خو څه مسئلې نشته. غنم که 2 کیلو هغه سعودي کې ورکوي که هغه امریکا کې ورکوي، بس جنس دی. که هغه پاکستان کې ورکوي دلته نه ورکوي غنم نو بس خبره ختمه را. یا دا نور اجناس دي، ها که پیسو ته راواړې دا قیمت ته چې راواړېږي نو د قیمت کې بیا مسله ده، نو بیا به د هغه ځای په حساب باندې ورکوي کم ځای کې چې سړی اختر کوي، کم ځای سړي باندې اختر راځي. صحیح شو؟ صحیح. عزتمندو انشاءالله العزیز سبا نه به اعتکاف شروع کیږي. ستاسو په ذهن کې د اعتکاف متعلق څه مسایل وي نو موږ ته په دغه نمبر واتساپ کولی شئ. انشاءالله العزیز مفتي صاحب به د اعتکاف متعلق تاسو ته تفصیلي جواب درکوي. ملایږو سبا یو بل پروګرام سره، تر هغې پورې تاسو نجات غواړم. د الله په امان.